د انډیا سابقه کپتان سارف غنګولي ویلي دي چې پاکستان کې بس د ټیلنټ کمې دی، پاکستان کې د کرکټ ټیلنټ ختم شوی دی. اوس دا بیان څه پورې جاری کړی، آیا حقیقت دی که نه، په دې باندې تفصیلا خبره کوو، ځکه زموږ د محسن نقوي چې کوم سوچ دی نو د هغه سوچ مطابق د سارو غنګولي دا بیان زما خیال 100% ټیک خبره ده کړې ده. سارو غنګولي ویلي دي چې پاکستان کې د کرکټ ټیلنټ ختم دی. مخکې به د پاکستان نوم چې د کرکټ حوالې سره راغو نو د خلکو ذهن له ډېر غټ غټ نومونه راتلل، لکه عمران خان او وسیم اکرم، وقار یونس، انضمام الحق، جاوید میدان، دغه غونډه کلاډیان د دغه لیجند غونډه کلاډیان تر اوسه پورې پاکستان ته ملو نشو. نو آیا پاکستان کې د ټیلنټ کمې دی یا پاکستان کې د کرکټ ټیلنټ ختم شوی دی؟ سارو غنګولي صفا او سپینو الفاظو کې ویلي دي چې پاکستان کې بس د کرکټ ټیلنټ ختم شوی دی. هسې به د پاکستان نوم راتلو سره د خلکو ذهن ته غټ غټ نومونه راتلل، خو د پاکستان نوم سره دا غټ نومونه د چا ذهن ته هم نه راځي. یو بابر اعظم دی چې په هغه باندې هم خلک په خپل وطن کې دومره تنقیدونه کوي، څه د هغه فارم کرنټلی خراب شوی دی، بیټینګ نه کوي، ډېر ټایم شو، زیات سکور یې نه دی کړی، او بل په هغه باندې دومره تنقیدونه روان دي چې بس ډېر زر هم کیدای شي چې د هغه نوم او نشان هم دغه نفرت پال خلک یا دغه چې کوم د بابر اعظم خلاف یو مافیا سرګرم د دوی غواړي هم دا چې بابر اعظم بیخي د ټیم نه ختم شي. نو دغه غټ نومونه لکه د انضمام غونډې نوم، د عمران خان غونډې نوم، د وقار یونس غونډې نوم، د وسیم اکرم غونډې نوم، داسې نومونه بیا د پاکستان کرکټ ټیم ته رانغل راغل، خو ډېر لږ ټایم دپاره، لکه عامر لږ ټایم دورې و، عامر نه مخکې د اسف دور و، هغې ځان خراب کو، دې نه علاوه هغې نه پس شاهین افریدي 2-3 کاله دور تیر کو، دغه 21-22 کال ښه تیر کو، او 23-24 کې دومره خراب پرفارمنس وکړو چې هغه خپل هر څه خلکو نه هېر کړل. نو دغه رنګ غټ نومونه چې د هغې فارم پرمننټ وي، هغې ډېر ټایم د سروایو وکړي د پاکستان ټیم کې، ډېر ټایم له هغې پاکستان ټیم له خپل خدمات ورکړي، خپل ښه پرفارمنس ورکړي، نو هغه کلاډیان اوس د پاکستان ټیم ته نه راځي. اوس د سارو غنګولي دا بیان خو ځکه حقیقت دی چې یو څو ورځې مخکې پاکستان چې کله په T20 ورلډ کپ کې خراب پرفارمنس وکړو نو محسن نقوي وی چې زه به د ټیم سرجري کوم، زه به د ټیم اپریشن کوم. بیا هغې نه پسې بیان جاري کړو چې ما سره د ټیم اپریشن کول زه غواړم، خو ما سره د اپریشن افزار نشته. مطلب یې دا و چې لکه زه بابر اعظم ډراپ کړم نو د بابر اعظم په ځای به ټیم له زه څوک راولم، که زه رضوان ډراپ کوم د رضوان په ځای به ټیم له زه څوک راولم، که زه فخر زمان ډراپ کوم نو ټیم ته به زه څوک راولم. مطلب پاکستان سره د سارو غنګولي خبره ټیک ته چې پاکستان سره ټیلنټ نشته دی، لکه اوس دوی سره د دې کلاډیانو الټرنیټ کلاډیان نشته دی. لکه که تاسو ګورئ ایشیا کپ تاسو له یاد شي 2023 ایشیا کپ کوم چې انډیا ګټلی و، د کم هوسټینګ چې پاکستان سره و، سب میچونه په پاکستان کې کړي، اوس یې په سریلنکا کې کول. یاد شي دله هغه ایشیا کپ انډیا ګټلی و چې په هغه ایشیا کپ کې بومرا انډیا سره نو، د هغې مین بالر دی نو ورسره، د هغه غیر موجودګۍ هغه ایشیا کپ وګټلو. ښه محمد شامي ګوره د انډیا څومره ښه بالر دی، اوس T20 ورلډ کپ د شامي نه بغیر انډیا وګټلو. لکه داسې به وشي چې شاهین افریدي ته ډراپ کړي یا نسیم شاه ته ډراپ کړي او ته یو غټه ټرافي وګټې، ته ورلډ کپ وګټې، ته یو ایونټ غټ وګټې، ته مین کلاډي ډراپ کړي او ته ایونټ وګټې، د پاکستان مشکله ده. ځکه پاکستان محسن نقوي خپله وایي چې ما سره د اپریشن اوزار نشته، ما سره کلاډیان نشته. نو دې ځای کې خو د سارو غنګولي دا خبره ټیک هم ده چې دا حقیقت دی چې پاکستان کې د کرکټ د ټیلنټ کمې ده یا کرکټ ټیلنټ ختم شوی. دې حوالې سره تاسو سره رایې لرئ، کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.